پټکې د طالب په سر باندې یخل ته مستون عمل روان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې مجالس ته او د دین دعوت به ورکو یو محفل ته لاړو پای کې عبد الله ابن ابي ابن سلول هم ناستو هغه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو نو غوسه شو او پیغمبر دوی دلته څه کوي راځي خپل خپل ځای کې کېنا جمعات کې کېنا که څوک راځي تا نه به ذکر کوي نو موږ سره تندای صحابه وینا راځي با دوی نه راځي په دې کې د دوړو شور وشو صحابه پیغمبر علیه السلام ته وی سیف ته خپه دشي عبد الله ابن ابي ابن سلول د دستربندای په تامو الا یتوجوه چې خلق بدد پټکې په سر ولګي د مشرای خدا هغه پټکې د سر ته نصیب نشو او دا پټکې خدای ستا په سر باندې د مشرای کې خو نن دې زکه د دې وجې نسوسی او دې زکه خپګیږي تا ته وسلې دا هغه پټکې دی د مشرای چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې خلې شوی او نن دا موروثي طور سره په دې علماو کې لکه څنګه د حدیث سند سره بیانېږي نو دا نسبت دی طالب ته چې منتقل کیږي پټکې دا یو ذمہ داری دی طالب ته ورکولې کیږي د فاضل ته ورکولې کیږي چې ستاسو د پټکې ذمہ داری څه پټکې خو تاسو چې څومره ښه تړئ نو ما له خدا څخه تړلی نه راځي نو ماشوم بچی چې ستاسو راباسي او څنګه پټکې تړي هغه هم نشي تړلی خو دا پټکې هغه پټکې دی چې کوم موروثي طور سره راځي د دې پټکې هر ول د دې هر تا د ذمہ دارۍ یو احساس درکوي چې ښکلي فاضله ته خو دنیا ته روانې ته سمجي میدان ته ځي ته به څه کوې دا احساس تا ته راکولو دپاره دا محفل او دا مجلس کېږي مسلمانانو دې وجې همداسې بدعت هم لري ټیک د بعضې رواجونه په کې زموږ د عقیدت د وجې نه په بدعاتو کې او ناشناس لبرو کې شروع شي خو نفس دستاربندي ثبوت د دې حدیث نشته دی چې داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پټکې د عربو د پیغمبر ته خدای په سر کړی الله ورته دا بشیري ورکولو نو عربو کې به د مشرای پټکې په سر باندې زموږ د پښتنو کې هم قومي پټکې یو مشر څه کوي دا هغه د مشرای پټکې دی چې نن تاسو ته راورسېږي زما حقوق فاضله درود وزه تاسو ته د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه یو پیغام درکوم مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ته یو ځل طلبه لاړل ورته ویې صاحب هم د نصیحت وکړه سما حضرت وکړه روان ورته ویې بچې بس یو نصیحت دی او یو وعظ دی هغه دا دی چې کله تاسو د معاشرې ته ځئ نو دا پټکې کوم ستاسو په سر باندې خلی شوی دی ګورې بچې دا پټکې په خپو کې راکاږه دا یو وصیت دی درته او دا د بزرګانو وصیت یې ورته رانقل کوو بیا یې فرمایل وی بچې دا پټکې دې سره د قربانۍ یو عظیم داستان وابسته دی یو تاریخ وابسته دی دې پټکي سره د عظمت یو لوی داستان وابسته دی دې پټکي ته چې دا عظمت میلاو شوی دی دا په قربانو باندې میلاو شوی دی دې ته عزت میلاو شوی دی بچې که ته سبا معاشرې ته لاړلې نو په معاشره کې هغه کردار ساته چې کوم ستا مشرانو کوم کردار ساتلی دی چې د دې پټکي په دې عزت کې نور اوچتوالی راشي ګوره که تا د دې پټکي د دې ادب او د احترام او د دې عزت خیال ونه کړو
په دې سوسایټي او په دې معاشره کې دي یو داسې قسمه کار وکړو چې هغه د معاشرې ته ګواره نه وي هغه ستا کردار ناګفتوي وي نو دې سره دا پټکي بېعزتي وشلله ځکه خلک به دا وایي چې څنګه دا ملا صاحب دی دغه رنګې به د ده استاد وي دغه رنګې به د ده استاد وي دغه رنګې د ده مشران دغه رنګې د ده اسلافو نو ستا په کردار سره په دې پټکي باندې چېرته زد رانه شي که زد راځي دا د پټکي په خو کې د راښکلو مترادف دی